اکثر خلک پریشان دي چې یاره چې زمونږ د ماشوم باندې نظر بیا بیا لګي. نو حضرت داسې څه وظیفه یا داسې دم چې موږ په خپل ماشوم باندې چوف کوو چې دی الله پاک د بد نظرۍ نه ساتي. نو زه تاسو ته یو وظیفه در کوم او دا باقي تاسو وایو په خپل ماشومانو چوف کوئ ان شاء الله چې هر قسم نظر هر قسم بد اثرات په الله پاک ټول ختموي. چې کله په یو ماشوم باندې یا په یو غټ انسان باندې د بد نظرۍ آثار وي نو د هغې دپاره دا کلمات اختیار کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا باقي دا شوف کوي الله پاک بستاسو ماشوم ان شاء الله د بد نظرینا بچکی دا رنګ یا چیړ یا سمسله اب الله پاک دا صحت ورکي او دا اثر ته الله پاک ختمي. د دې باقي د خپل کور کې اهتمام کوي په ماشومان اهتمام کوي په ځان باندې کله ناکله چوف کوي. نو الله دې ته عمل کول توفیق نصیب.